اس وقت ہم علاقہ گندف میں علاقے کے مشہور مدرسہ قاسم العلوم میں موجود ہیں۔ ہم یہاں پر اس مدرسے کے بانی شیخ الحدیث مولانا عبدالہادی جدون صاحب سے ملاقات کے سلسلے میں حاضر ہوئے ہیں۔ شیخ الحدیث مولانا عبدالہادی جدون صاحب کی شخصیت کسی تعریف کی محتاج نہیں ہے، لیکن اپنے دیکھنے والوں کے لیے ان کا مختصر سا تعارف ہم انہی کی زبانی آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ ان سے پوچھتے ہیں ان کے مختصر سے تعارف کا۔ میرا نام عبدالہادی ہے۔ میں موضع دالوڑی میں جو گندف کے مضافات میں سے ہیں وہاں 1958 میں پیدا ہوئے۔ ہمارے تعلق علاقہ گدون کے ایک مشہور قبیلہ عیسیٰ خیل کے ساتھ ہے۔ عیسیٰ خیل میں ایک تل ہے اس کو عبدالخیل کہتے ہیں۔ میرا تعلق عیسیٰ خیل میں عبدالخیل تل کے ساتھ ہے۔ میں 1972 میں دارالعلوم حقانیہ اکوڑا خٹک سے فراغت حاصل کی۔ ان کے بعد فراغت کے بعد میں یہاں آ کر گندم میں سکونت پذیر ہوا۔ یہ ہمارے علاقہ کے مشہور گاؤں ہے اور علاقہ جدون کا بڑا گاؤں اور پہلا گاؤں ہے۔ اس گاؤں میں میں نے زندگی گزارنا شروع کر دیا۔ میں نے یہاں تقریباً 35 سال درس قرآن کر دیا گاؤں میں نماز فجر کے بعد۔ اس کے بعد ہم نے یہاں دارالعلوم کا بنیاد رکھا اور الحمدللہ آج کل دارالعلوم بطرق بروئے ترقی ہے۔ اس میں مختلف علاقوں کے بچے دینی تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ انٹرویو کی طوالت سے بچنے کے لیے انٹرویو میں دوران سوالات ہم ساتھ مدرسے کے مناظر بھی آپ کو دکھائیں گے جو کہ ساتھ میں آپ دیکھ رہے ہیں۔ دوسرا سوال ہم مولانا صاحب سے کریں گے کہ جہاں سے آپ فارغ التحصیل ہوئے، سینکڑوں کی تعداد میں طالب علم مدارس سے فارغ ہوتے ہیں، لیکن بہت کم ان میں سے ایسے ہوتے ہیں جو مزید آگے کسی نئے مدرسے کی بنیاد رکھتے ہیں۔ آپ بھی فارغ التحصیل ہوئے، اس مدرسے کی بنیاد جو آپ نے رکھی یہ آپ کے بچپن کی خواہش تھی یا مدرسے سے فارغ ہونے کے بعد آپ کے ذہن میں خیال آیا کہ ایک مدرسے کی بنیاد رکھنی چاہیے، یا آپ کے گھر میں سے آپ کے والدہ محترمہ نے آپ سے کہا کہ آپ ایک مدرسے کی بنیاد رکھیں؟ مولانا صاحب کو اردو زبان سے زیادہ واقفیت نہیں ہے، اس لیے اس کے بعد کے اگلے سوالات ان کے جوابات یہ پشتو میں دیں گے، جن کو ہم آپ کی آسانی کے لیے اس کے ساتھ ان کا اردو ترجمہ کر کے سب ٹائٹل میں چلا دیں گے۔ دارالعلوم د جوړولو باعث ما باندې د دې علاقې د مشرانو او خاص کر زموږ د دې کلي یو ډېر سماجي شخصیت الحاج زرین خان مرحوم چې د دارالعلوم خوا کې د قبر دی د دې مدرسې په قیام باندې ډېر زیات باعث و۔ ابتدا کې د دې مدرسې بنیاد حاجي غفور خان ایښی او عمره بنیاد هغه ایښی، بیا د اصل آبادۍ هغې وکړو، د هغې نه پس د علاقې علما مشران هغه راغوښتل او بیا متفقه طور باندې د علاقې علماو او د علاقې مشرانو دا دارالعلوم ما ته حواله کړه۔ نن الحمدلله دارالعلوم کې زما خپله هم دلچسپي وه چې په دې علاقه کې چېرته یو دیني اداره نه وه، دا زما خپله هم خواهش و چېرې په دې علاقه کې یو دینی اداره قائم شي۔ برسره د دې علاقې چې کوم محیر حضرات خصوصاً حاجي زرین صاحب، حاجي غفور خان صاحب، دراغې نور د دې علاقې چې کوم مشرانو د هغې هم دا خواهش و چې په دې علاقه کې د یو دیني درسګاه قائم شي۔ الحمدلله د هغې هغه ارادې الله پاک قبول کړي او هغې ته الله پاک وجود ورکړ او نن دا دارالعلوم تاسو وینئ دا قائم دی او په دې کې د مختلفو علاقو طلبا علم دین حاصلوي، د ابتدا نه والې تر انتها پورې دور حدیث هم په دې مدرسه کې کېږي، د طالبانو فراغت هم د دې مدرسې نه کېږي
زه خپل د دارالعلوم کې د مدرسه کې د حدیثو د خادم په حیثیت باندې درس او تدریس کوم. بخاری شریف چې د حدیثو مشهور کتاب دی د هغې منی جلد زه پړوم. ترمذي شریف چې د حدیثو مشهور کتاب دی د هغې منی جلد زه پړوم. نور تقریبا 15 استادان په دې دارالعلوم کې موجود دي او هغوی مختلف فنون چې دي مختلف مضامین د بچو ته پړاوی. انتهایی ډېر خلوص سره د علاقې خلک دارنګه خواوشا خلک د دارالعلوم سره ډېر محبت او مینه ساتي. د علاقې خلک د کلي خلک زما ډېر انتهایی قدر کوي او ډېر انتهایی د عزت په نظر باندې ما ته ګوري. زه د قوم ته د علاقې ته د قوم مشرانو ته دعا کوم چې الله دې د مشرانو په علومو کې او د دې په غرونو کې الله پاک برکات واچي او د دې دارالعلوم سره د چا هر قسم وابستګي ده الله دې د هغې په مال اولاد کې برکت واچي هغې ترې الله پاک ډېرې خوشحالۍ ورکړي. एक आखिरी सवाल और उसके बाद हम आपसे इजाज़त चाहेंगे क्योंकि आप ज़्यादा देर बैठ भी नहीं सकते, आपकी तबीयत भी नासाज है. एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहेंगे कि आज उम्मत मुस्लिमा एक ज़वाल का शिकार है. आप क्या देखते हैं कि इस ज़वाल की क्या वजह है या इस ज़वाल से निकलने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये बता दें. د فساد ختمېدو دپاره واحده ذریعه دا چې په ملک کې د اسلامي نظام راشي، قانون د قرآن کریم قانون د راشي او د مسلمانانو په منځ کې د اتحاد اتفاق راشي او مسلمانان دی یو بل ته قریب شي او مسلمانان دی یو بل ته په ښه نظر باندې وګوري او د ملک نه به شر او فساد ختم شي. ښه علاج دا دی چې ملک کې د اسلامي نظام ترویج شي، په ملک کې اسلامي نظام قایم شي او د ملک نه به د شر او د فساد بنیاد هله ختمیږي چې په ملک کې هغه نظام قایم شي چې کوم نظام حضرت عمر رضی الله تعالی عنه یا نور خلفای راشدینو په خپل دور کې قایم کړو چې عرب داسې ملک و چې هغې باندې چا حکومت کول نه غوښتل، دومره شر او فساد پکې شروع. خو چې کله د الله نظام راغی، محمدي نظام راغی او هغه عربو باندې لاګو شو، نو هغه خلک د تمام دنیا دپاره معلمین وګرځېدل، د تمام دنیا دپاره مصلحین وګرځېدل. نو که زمونږ په ملک کې د الله نظام قایم شي، د الله د کتاب نظام قایم شي، زما دا یقین دی چې دا شر او فساد به د من الله پاک ختم کړي او مسلمانان به الله پاک یو پلیټ فارم باندې راجمع کړي او د اختلافاتو به اړو ته سوال هم نه پیدا کېږي.